حضرت آدم علیه السلام چې له دنیا څخه ځي نو ډېر په سوچ او فکر کې دی. جبرائیل ورته رالی چې ای آدمه ولې دومره غمجن یې؟ آدم علیه السلام ورته فرمایي چې ای جبرائیله الله تعالی له جنت څخه راوایستم، اوس په دې باندې بیریږم چې دویم وارې به مې جنت ته داخل کړي او که یا. نو الله تعالی چې کله دا خبره واورېده آدم علیه السلام ته د اسمان پر مخ باندې جنت ورښکاره کو. آدم چې کله جنت ولیدی په دې خوشحالي کې روح له دنیا څخه ولاړی. لیکن محمد رسول الله ته جبرائیل په خپله راځي چې کله دی له دنیا څخه رحلت کوي. جبرائیل چې کله ورته رالی محمد رسول الله ورته فرمایي چې ای جبرائیله ما ته د کوم د خوشخبرۍ پیغام راوړی ده؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا پوښتنه ځینې وکړه، جبرائیل په جواب کې ورته وایي چې الله تعالی ستا د استقبال دپاره د جهنم اور سوړ کو، د هغه ګرمي ختمه سوله او د جنت ټولې دروازې یې خلاصې کړلې او د جنت ټول ملائکه ستا و استقبال ته ولاړ دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم عجیبه جواب ورکوي چې ای جبرائیل مالی وللجنه وللنار، زما له جنت سره څه کار دی؟ ما ته د جنت حال مه وایه. ما له جهنم سره څه کار دی چې جهنم زما دپاره سوړ سوی دی؟ زما د ملائکو له استقبال سره څه کار دی؟ ما ته د خپل امت حال راکه. زما د امت چې کوم قاریان دي، زما د امت چې کوم منځګزاره انسانان دي، زما د امت چې کوم حاجیان دي، کوم متقیان انسانان دي، د هغو پیغام و ما ته پرېږده. زه د خپل امت په پیغام باندې خوشحاله کېږم. جبرائیل علیه السلام ورته فرمایي چې الله تعالی پر دا 1,40,000 کم و زیات چې کم انبیا تیر سوي دي، الله تعالی پر دې ټولو انبیاو پر امتو باندې د جهنم د جنت دخول حرام کړی ده تر څو چې ستا امتیان الله تعالی و جنت ته نه داخل کړي. الله اکبر. 1,40,000 کم و زیات انبیا تیر سوي دي او د هر یو ځان ته امت تیر سوی ده. د دغو ټولو امتیان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تر امت شاته دي. اول به د امت و جنت ته ځي، له هغه وروسته به بیا دا نور امتیان روان. ځکه الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي کنتم خیر امت اخرجت للناس، تاسو بهترین د امت یاست. لیکن نن راسئ د امت حالات وګورئ. د محمد رسول الله سره د زکندن په حال کې هم هغه غم دی او د دوی د مغفرت سوال تر هغه وخته پورې کوي چې د دوی ژبه کار پرېږدي، صرف په زړه کې پر خپلو ګناهو باندې پېشماني د الله تعالی په حضور کې پیش کړي، هم الله تعالی بخښه ورته کوي. لیکن زموږ ستاسو صورت او زموږ ستاسو سیرت او طرز و طریقه په کومه طریقه روانه ده؟ زموږ ستاسو لمونځونه په کومه طریقه دي؟ پر موږ ستاسو باندې عظیمه فریضه یو د لمانځه ده، لیکن د هغه لمانځه دپاره د سهار په جومات کې 4-5 کسان بس. بې له جمعې خو دومره کسان موږ په مسجد کې نه دي لیدلي. دا د کومې محلې کسان دي؟ دا خو له باره څخه نه دي راغلي، دا هم د دې محلې کسان دي. په دې محله کې ډېر کسان دا رقم ته دي چې کله جومات وسي تر هغه وروسته را روان. گو دا یو عظیمه فریضه ده. د سنتو خبره خو ایسته پرېږده چې موږ د محمد رسول الله پر صورت او سیرت باندې زندگی تیره کړي او له ده سره مو د زکندن په حالاتو کې هم غم دی. الله تعالی دې زموږ ستاسو دا پاته زندگی د محمد رسول الله په نقش و قدم باندې تیره